أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بني إسرائيل تذکرہ د پدې آیتونو کریمو کې څنګه چې مخکې د هغو تذکره شوې ده. الله پاک فرمایي چې یا بني اسرائیل، اے د اسرائیل اولاد. اسرائیل تفصیل مخکې مو تاسو ته کړی و چې دا ایل الله ته ویلی کېږي او اسرا عبد ته ویلی کېږي. د دې معنی د عبدالله دا د یعقوب علیه السلام لقب دی. لقب نو اے الواده د یعقوب علیه السلام ترجمه هم صحیح ده. اے اولاده د اسرائیل اذکروا یاد کئ نعمتی التي زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما انعام کړو پتاسو وانی فضلتکم او یقینا ما تاسو ته فضیلت تر کړو علی العالمین اے په جهان والو باندې. نو الواد د اسرائیل مخکې څه تذکره تاسو ته مخکې ته راغلې وه چې د یعقوب علیه السلام 12 زامنو لوري یو هم نه او بیا د هر بچي الواد پیدا شوی دی او د هغې نه بیا مستقل یو خاندان چې کوم دی څه دی جوړ شوی دی. لکه 12 قبیلې 12 خاندانونه د هغو نه څه دی جوړ شوي او بیا هر خاندان خپل پلار طرف ته منسوب شوی دی. لکه د یعقوب علیه السلام په زامنو کې مثال په طور یو یوسف علیه السلام، نو د هغه چې کوم اولاد زیږېدلی نو هغو ته به یوسفي وي، یعنې هغه پلار ته به نسبت کېدو. او یو زوی پکې بنیامین و د یعقوب علیه السلام، نو د هغه چې کوم الوادو بیا کوم خاندان و هغې ته به بنیامیني وي. او دغه شانتې یو پکې یهودا و یا یهودو پکې یو زوی، او بعضې تفاسیرو کې دي چې دا پکې مشر زوی و، نو هغو ته به یهودیان وي. دغه شانتې او بیا دا ټول خاندانونه چې د دې بچو نه زیږېدلي وو نو د دې ټول نسبت چې کوم دی څه دی لکه دی یعقوب علیه السلام ته کېږي قرآن کې اے اولاد د یعقوب علیه السلام. دې ټولو ته بیا څه لکه اے اولاد د یعقوب علیه السلام څه کېږي لکه ویلی کېږي قرآن په دغه الفاظو سره هغو یادوي چې اے اولاد د اسرائیل، اے اولاد څه د یعقوب علیه السلام. حالانکې دا څه یوازې د هغه خپل صلبي الواد نه دی بلکې نوسي کړوسي خاندانونه خو د ټول نسبت څه ته کېږي لکه نیکه ته کېږي چې دا د بچی دی. د دې تذکره مخکې هم شوې ده چې الله پاک په دې باندې بې شماره نعمتونه کړي وو. لکه
دا نعمتونه دوه قسمه یو ظاهري نعمتونه یو باطني نعمتونه یا داسې ووایه چې یو دنیاوي نعمتونه او یو دیني نعمتونه لکه نو دنیاوي نعمتونه دا چې کله دیو الله پاک د فرعون نو له نجات ورکو او هغه د په مخ کې په بحر قلزم کې ډوب کو لکه دا دشمنان ولا ختم کړل لکه او دیو ته الله پاک دا غو د غلامین خلاصې ورکو نو دا یو لوی انعام دی لوی احسان دی د الله پاک یا علماء لیکلي دي چې ستا دشمن وي او خو د دشمنانو چې د دیو د دین دشمنانو لکه د ایمان د عقیده دشمنان یو لکه دنیا آخرت ولا دواړه تباہ کول لکه دنیا کې غلامان جوړ کړي وو بس پدیم خوشاله نو چې دي دا موسی علیہ السلام اتباع وکړي د ایمان په حالت کې پاتې شي لکه نو الله پاک دا غونو نجات ورکو یو انعام دا شو یو احسان دا شو بیا میدان تیح ته لاړل چې اوس هغې ته وادي سینایي ویلی کېږي نوی نوم د هغې څه دی وادي سینایي مفسرین لیکلی دی او هغه وخت کې میدان تیح ورته وی میدان تیح یا وادي تیح او بیا هلته الله پاک چې کوم دی چې د هغې اهمه حصه د دغه وادي سینا اهمه حصه علماو لیکلي چې دا د یهودو په لاس کې ده د هغو په قبضه کې ده کومه حصه چې د هغو د آرمي دپاره ډېره زیاته اهمه ده مفید ده د هغو په قبضه کې ده او باقي د میدان تیح یا د دغه وادي تیح حصه چې اوس ورته وادي سینایي ویلی کېږي دا باقي د مصر په قبضه کې ده او مصر حکومت په قبضه کې ده نو ګوره هلته الله د دوی د خوراک بندوبست وکړو په من او سلوا سره مخکې تذکره تېره شوې ده دا بل احسان شوله چې هېڅ کرونده هېڅ مزدوري هېڅ دکانداري هېڅ نوکري دې نه کوله او په تیاره به ورته چې کوم دی خوراک میلاوېدو دا د الله پاک د طرف نه چې کوم دی بل احسان لکه بل انعام او الله پاک چې کوم دی نو ګوره د ګرمۍ د بچ کولو لپاره په دې باندې وریځ سوری کړلی دا د الله پاک بل احسان او بل انعام لکه او اوبو ته د انسان اشد ضرورت دی بلکې د هر څیز ژوند د اوبو په ذریعه باندې دی لکه چې اوبه وي نو هر شی به ژوندی او چې اوبه نه نو یو شی هم ژوندی نه پاتې کېږي لکه نو الله والا د کمر نه چې کوم دی 12 چینې څه کړې لکه راوی وخت کې والا لکه دا ټول څه دي لکه دا ټول احسانات دا الله دوی ته یادوي چې تاسو دا نعمتونه زموږ یاد کړئ لکه او داسې نور او معنوي نعمتونه یا دینی نعمتونه بل دا دې سره سره چې کوم دی په دیو کې الله پاک بادشاهان پیدا کړي څه دي لکه چې په دغه بادشاهانو کې پیغمبران هم دي او غیر پیغمبران هم دي لکه نو ګوره دا هم دنیاوي څه دی لکه یعنی دا انعامات دي او دا یو عزت دی لکه یو مقام او مرتبه ده چې الله پاک ورته څه کړله لکه ورکړه ورته او باطنی نعمتونه یا دینی نعمتونه په دې باندې او احسانات الله په دې باندې دا کړو چې الله پاک په دې کې پیغمبران پیدا کړل د یعقوب علیه السلام نه واخله او د عیسی علیه السلام پورې دا 4,000 پیغمبران مفسرین لیکلي چې دا 4,000 پیغمبران دي دا په دې بني اسرائیل تاسو اندازه ولګوئ چې په یو قوم کې یو پیغمبر تیر شي په یو خاندان کې د هغه سر به د فخر او د خوشحالۍ د وجې د اسمان سره دی یعنی نور به څه شی نه یادوي بلکې دا به یادوي ته ما نه پېژنې زما نیکه پیغمبر او دا چې په یو قوم کې او په یو خاندان کې 4,000 پیغمبران تیر شي دا لږ عزت دی دا لږ انعام دی په دیو الله پاک یعنې دنیاوي او دیني ظاهري او باطني یوسف علیه السلام بادشاه هم او هغه څه دی لکه هغه پیغمبر هم دی د دې د قوم دی څه دی د دې د قوم دی او سلیمان علیه السلام دغه شان دی بې مثاله بادشاهي هغه ته الله پاک چې کوم دی څه ده ورکړې ده او پیغمبر هم دی څه دی پیغمبر هم دی او د هغوی والد صاحب داود علیه السلام د الله عظیم خلیفه و هم پیغمبر دی لکه او داسې په عام خلکو کې هم په دې کې الله پاک دنیا بادشاهان چې کوم دی څه دي لکه پیدا کړي دغه نعمتونو ته الله یادوي چې ای د یعقوب علیه السلام اولاده زما دا نعمتونه یاد کړئ کوم چې ما په تاسو باندې کړي دي او تاسو ته ما ظاهري او باطني
دنیاوي او دینی نعمتونو باندې ما تاسو سرفراز کړي وي. دا یاد کړئ، د یادولو معنی دا ده چې د دې قدر وکړئ. یادولو معنی څه ده؟ دا نه ده چې بس په ژبه یادوم باندې نه، د دې قدر وکړئ او د دې شکر ادا کړئ. او د الله د نعمت حقیقي قدر او حقیقي شکر دا دی چې الله پاک تعالی صدر کړی وي که نه، دا ته د الله د مرضۍ مطابق استعمالی. او ناشکري دا ده چې تعالی خدای څه شی درکړی دا ته د الله د مرضۍ خلاف استعمالی. مثلا نو شکر وکړئ او د دې قدر وکړئ. مطلب دا دی چې زما اطاعت وکړئ. بس لکه څه دی، لکه زما اطاعت وکړئ، څه چې ما درکړي دي زما د حکم موافق چې کوم دی څه کوئ لکه هغه استعمال کوئ، زندګي تېره کوئ. او د الله یو قانون دی، عام قانون دی، قرآن کې ذکر دی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چې که چېرې تاسو شکر وکړئ لکه، او شکر هم دقه دی ښه حقیقي معنی چې علماء د شکر لیکلي ګورم په ژبه باندې الحمدلله وایو یا اشکر الله وایو، دا هم ټیک، دا هم شکر دی، ټیک شو. خو اصل حقیقي شکر چې علماء لیکلی دی چې شکر څه ته ویلی کېږي د الله په نعمت، نو هغه دا دی چې تعالی الله کوم نعمت درکړی دا ته د الله د مرضۍ مطابق استعمالی، د هغه د مرضۍ خلاف نه استعمالی. دا قدر دی د هغه نعمت او دا شکر دی د هغه نعمت لګه. نو الله وایي زه په دې کې اضافه لازیدنکم، لام د تاکید دی، نون د تاکید دی په اخر کې، ډېر څه دی لکه خامخا ترجمه څه کوي لکه خامخا ضرور به ضرور زه په دې نعمت کې اضافه کوم. شیخ الحدیث والقرآن زموږ استاذ بخاري شریف د مدرسه جامعه مظهر العلوم محتمل عربیه، هغه وی چې ګوره د دې آیات تفسیر بیانوو چې الله وایي زه به ازیدنکم اضافه وکړم په دې نعمت کې. نو وایي کوم سړی چې د الله د نعمت شکر کوي نو دی د الله نعمت د ځان سره قید کړي، کوم چې ورکړی که نه د ځان سره دی قید کړي، قید کړي، دا دې چېرته نه ځي. ځکه هغو تفسیر دا وکړو لکه چې اضافه الله ویل په نعمت باندې، او اضافه هغه شي ته ویلی کېږي چې ستا سره دا شي اصل موجود او په هغې اضافه وشي. او مثال یې داسې ورکړو، مثال کې چې ستا سره په جیب کې لکه د 100 روپو لوټ پروت وي، نو اضافه دې ته ویلی کېږي زیادت چې په دې باندې له پاسه له 100 روپۍ 50 روپۍ سیوا شي، چې دا یو سیوا شي پنځه د اضافه ویلی کېږي. نو ځکه به هغوی دا وی. حمید الله دیروي صاحب بیمار دی، الله یې شفای کامله عاجله دایمي مستمره ورکړي، چې هغه وایي د الله په نعمت باندې شکر د الله نعمت د ځان سره قید کول دي چې دا به د سره دا به د نه چېرته نه ځي، او الله په دې کې مزید څه کوي لکه اضافه کوي. او که داسې نه وي لئن کفرتم که تاسو ناشکري وکړه ان عذابي لشدید، الله وایي زمونږ غریب او زمونږ عذاب بیا څه دی لکه سخت دی لکه. نو دغه بني اسرائیلو ته الله پاک دغه اذکرو یاد کوي، مطلب یې نه یادول، نه مطلب دا قدرداني وکړئ، شکر وکړئ د دې نعمتونو لکه چې په تاسو باندې کوم دنیاوي او اخروي، دیني دنیاوي لکه ظاهري او باطني انعامات په تاسو کړي دي. او واني فضلتکم علی العالمین، په جهان والو باندې تاسو ته فضیلت درکړی دی. چونکې د قرآن پاک د آیاتونو او د حدیث مبارکونو د نور نه دا خبره ثابته ده چې بهترین امت او افضل امت چې کوم دی د نبی صلی الله علیه وسلم دی. څنګه چې په تمام انبیاو کې افضل نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دغه شانتې په تمام امتونو کې افضل امت د نبی صلی الله علیه وسلم څه دی لکه امت دی. لکه پیغمبر جنت ته نشي داخلی دی تر هغه وخته پورې چې څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم دی داخل شي. هیڅ یو امت جنت ته نشي داخلی دی تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې د نبی صلی الله علیه وسلم امت صحیح لکه نه داخل شوی دی. ډېر فضایل دي. نو دلته مراد علما د دې تفسیر دا کوي چې موږ تاسو ته په جهان والو باندې فضیلت درکړی او بیا به څه مطلب شي. ٹھیک شو. نو علما دا وایي چې دلته مراد دا دی چې په هغه زمانه کې ٹھیک شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې بني اسرائیلو زمانه دی چې ستاسو په زمانه کې څومره خلک ولکه نو په هغو باندې موږ تاسو ته فضیلت درکړو، په هغو باندې موږ تاسو ته څه ولکه فضیلت درکړو. او که نه وس دیو د خدای پر آخري پیغمبر ایمان راوړي، په قرآن ایمان راوړي، بیا خو لویه مرتبه ده. څه دی لکه په هغه وخت هم د مرتبې خاوندان او په دې کې هم د مرتبې خاوندان، نور علی نور. څه دی لکه نور علی.
نو دا نعمت نو عام قانون د خدای پاک سره لکه اعتقاد لکه الله پاک یا هرنه کوي مونږ باندې د خدای پاک احسانات لکه دا اسلامو قصه نه ده لکه هر قران پاک پارشي کې دعوت فکر دی څه دی لکه فکر دی چې بھائی په دې خدای دومره احسانات کړیو ناشکری وکړه د هغه مرتبونه خلاص شول لکه دا مرتبونه شو خلاص شو کنه هغه عزت ختم شو کنه دا ولکه ذلیل او خوار شو کنه قران پاک کې الله زه په تذکرې کوي تاسو خپل باندې اورئ دا ولکه صحیح حیثیت تا وہ پاتې شو ٹھیک تا نو موږ هم دعوت فکر دی څه شو چې یاره کم خویونه او کم قباحتونه او ناکاروالي په هغه خلکو کې وو که چېرته دا په ممکن موجودي نو بیا به دغه علت په هغو کې وو چې د هغه علت ته وجه نه هغو د الله د نظره وغورځېدل که دغه علتونه په ممکن پیدا شو د خدای پاک د نظره څه کېږو لکه وغورځېږو په هر واقعه کې او په هر قصه کې څه دی لکه مونږ ته پکې هم څه دی لکه دعوت فکر دی لکه ما ته دا ووایي هغه زمونږ په هر لحاظ سره سهولت بهتر دا و پلاران نیکونه چې کوم دی څه لکه ټول باچاهانو پیغمبرانو زموږ پلار نیکونه پیغمبر چې هغه باچا شته لکه ټیک شو غریب خیل خلک دي لکه څوک یې پېژني هم نه نو چې داسې قسمه خلک چې کوم دی څه دي لکه د خدای د اطاعت نه وځي نو د هغو دغه حال شي نو دی به زموږ ساعت دی زموږ باندې سره څه حیثیت نه لکه لفاق وی واتقوا ویریږئ یوما د هغه ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا داسې یو آیات کریمه مخکې هم تېر شوی دی او دلته تفسیر هم شوی او ترجمه هم شوې ده دلته هم مختصر شانتې وکړو چې کفایت په نه کوي یو نفس د بل نفس ته څه شي یعنی یو نفس به یو انسان به بل انسان ته هیڅ قسمه شیئا هیڅ قسمه فایده نه ورکوي د قیامت په ورځ باندې د محشر په ورځ باندې یو نفس یو انسان قید پکې د چا نه دی لګولی ښه بس یو انسان او بل انسان ته څه کوي لکه فایده به نه ورکوي ولا یقبل منها عدل او نه به د ده نه څه فدیه او نه به د ده نه څه جرمانه قبلولی کېږي لکه چې دی خلاص شي ولا تنفعها شفاعة او نه به سفارش درته نفع ورکوي ولا هم ينصرون نه به د امداد کولی کېږي لکه د دې آیت په تفسیر کې علما دا خبره کوي چې په عقلي طور باندې د انسان د خلاصي لپاره د څلور لارې لکه په دې دنیا کې یو انسان چې کوم دی په تاڼه او په جیل کې ګرفتار شي لکه مجرم شي لکه او حاکمي وخت چې کوم دی د هغه غریب وکړي او هغه ونیسي لکه د ده د خلاصولو لپاره په عقلي طور څلور لارې اولنۍ لارې دا وي چې څوک د ضمانت وکړي چې زه د ضامن یم لکه او چې کله دی تاسو طلب کو دی به چې کوم دی تاسو ته څه کومه لکه پیش کوم به کا په تاڼه کې او کا په عدالت کې لکه د خلاصي اول لار دا ده چې د سکیږي اخلاص شي باقلی طور او دویمه لار دا ده چې په ده باندې څه جرمانه ولګي چې باید دا جرمانه ته ادا کړه نو ته به بیا خلاص شي او هغه لپاره جرمانه ادا کړی شي او هغه خلاص کړی شي یوه لارې دا ده د خلاصي د انسان او دریم دا چې یو با اثره انساني لکه او لوی انساني لکه او هغه د سپارش وکړي لکه ټیک دی جو دا سفارش چې کوم دی خلک ماتحت خلک مني جو دا په سفارش باندې خلاص شي لکه دا دریم صورت څلورم صورت دا چې دا درې صورتونه نه آخري یو صورت دی چې په ده پسې داسې یو مضبوطه ډله پیدا شي ټیک شو که نه او هغه په زور باندې دا هغونه چې کوم دی څه کېږي لکه دی را خلاصې کېږي لکه ټیک ده دغه تاڼه ماته کې د مثال په طور باندې لکه دغه زګونه مات کې لکه بوځي جیل مات کې بوځي یا داسې حمله وکړي چې بالکل هلته څه کوي لکه خلک په خپل حراست کې واخلي او هغه زګونه میګونه مات را مات کې او دې کوم څه کې لکه ایریا کې وایي باسي لکه نو الله په د قیامت په ورځ باندې په دې څلورو طریقو کې په یوه طریقې سره هم زما د ګریب نه څوک خلاصېدی نشي نه هلته چا ضمانت قبلېږي نه هلته چا له طرفه څه فدیه او چا سره باندې هېڅ چې وربکي چا سره به څه او خدای پاک ته ضرورت څه دی چې تیوالي دلته زمونږ شپېتو 50 روپو ته دا سړي ضرورت دی ټیک شو هلته د خدای څه ته ضرورت دی چې ته دا راکړه دلته پرېږدم ټیک شو نو دا هلته نشته دی او د سفارش کې دغه یو مسله ده چې سفارش په د مؤمنانو دلته د سفارش دا نفي چې دا د کافرانو نه ده څه ده لکه د کافرانو نه ده ځکه د مؤمنانو باره کې یو مسله دا ده چې د کافر په باره کې شفاعت چې کوم دی فایده نه کوي او د مؤمنانو باره کې سفارش ته دی خو د هغې نه مخکې تاسو دا خبره واورئ لږه چې دا هم ستاسو په ذهن کې پرته وي لکه چې داسې دا یو پرته او دا بله بیا نه وي
دا سړی بیا د اعمالو نه وباسي څه کوي د اعمالو نه وباسي لکه چې زه یاره بس زمونږ کار خو وشو نو ګوره لا یجزي والد عن ولده ولا ولد هو جاز عن والده شيئا نه به پلار د بچي په کار راځي د قیمت په ورځ او نه به بچی د پلار په کار راځي او 13مه سپاره کې چې کوم دی دغه آیات کریمه ده چې یوم یفر المرء من اخیه داسې ورځ ده دا د قیمت دا ورځ د محشر دا ورځ چې ایرور به ضرور نه تښتي و امه و ابيه د خپل مور نه به تښتي د خپل پلار نه به تښتي و صاحبته و بنيه د خپل ښځې نه به تښتي د خپل اولاد نه به تښتي ٹھیک شو دا د محشر څه دی لکه دا د محشر د ورځې څه دی دا هغه نقشه د الله پاک راکه انچ کړې ده چې دا تصور مونږ د دې کوو چې داسې ورځ ده دا دومره قریبي او محبوبې هستیانې دي که نه دا به تښتي مفسرینو یو روایت ذکر کړی دی هغه دا دی د دې آیتونو د لاندې چې د قیامت په ورځ باندې به یو انسان داسي چې د هغه د نیکۍ او د بدۍ تله به برابر شي میزان کې نیکي او بدي به یو شان شي الله پاک ورته فرمایي چې ستا نیکي او بدي برابر شوه بنده ته اوس داسې کار وکړه چې یوه نیکي را پیدا کړه چې ستا د نیکۍ دا تله په دې یوه نیکۍ باندې درنه شي چې ستا نجات وشي دی به ډېر زیات خوشحاله شي چې یو نیکي څه مسله ده اوس په دې ساعت ته یې راوړم دی مفسرین لیکلي چې اول به دې په خپل تعلقدارو پسې راشي ځکه په دې دنیا کې بیا نن سبا خو جو خبره ښکاره تفصیل ته ضرورت نشته چې اولاد د مور و پلار سره په کور کې وخت نه تېروي بلکې ټوټل وخت چې کوم دی د ملګرو سره تېروي یا په دیره کې ناستي یا په حجره کې ناستي یا بار په کوڅو کې ولاړ یا بار په روډونو کې ولاړ یا په دړو باندې او یا چکرې لګوي چې ته ټیک شو سیندونو کې ځنګلونو کې لکه نو اول به دې په دې خپلو دوستانو پسې لاړ شي ډوډۍ له اکثر کور ته راځي نو څه لکه ډوډۍ له کور ته راځي نور د مور پلار سره څه کار نه کوي چېرې دې سره چې څو ګنټه کېنو یو 2 ګنټو سره کېنو پاو ساعت ورسره کېنو د دوی د حال څه تپوس وکړو لکه د دوی څه خدمت وکړو لکه د دوی څه منشا د دوی څه معلوم کړو لکه نه دا شی نشته لکه نو دی په دوستانو پسې راشي چې یاره زما خو ټوله زندګي دې سره تېره شوې ده ناسته ولاړه ګرځېدل خوراک څښاک لکه داسې خلک پکې مونږ لیدلي دي چې هغه په کور کې ډوډۍ هم نه خوري څه دي لکه ډوډۍ هم نه خوري لکه ډوډۍ له چې کور ته راشي بس په پلیټ کې په سوزونو کې ډوډۍ راوباسي یو ملګري دي هغو سره بار د هغو سره خوري دا وخوله به راشي یو نیکي هم پکار ده هغو ته انکار د هغو نه به رخصت شي بیا به لاړ شي په خپل رور پسې چې دا رور خو په دنیا کې زما مټ څه دی لکه خیر لاس مې ولګي رور ته به وایي دغسې مسله دا یو نیکي هم پکار ده هغو ته انکار وکړي دغه شان پلار پسې به راشي پلار ته وایي ما یو نیکي پکار ده هغو ته انکار وکړي په ټولو رشته دارانو باندې به وګرځي لکه څوک ورته نیکي څه لکه نه ورکوي یو نیکي لکه انکار وکړي آخر کې به د خپل مور خواله راشي مور ته به وایي ته ما پېژنې زه څوک یم مور به ورته وایي او ته ما په خپله ګېډه کې ساتلی وې 9 میاشتې 2 کالو پورې تقریبا سي لکه څه دی لکه دغه برداشت مې ستا کړی و لکه او بیا د زیږولو په وخت کې ما په تا باندې ډېر تکلیف تېر کړی و چې ته څه کېدې لکه زیږېدې او ته پیدا کېدې لکه او بیا د هغې نه پس چې کوم دی څه دي د پرورش هغه دا 3 تکلیفونه مور تېروي په دې 3 تکلیفونو کې پلار د مور سره شریک نه دی د دې د وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم نه چې کوم دی تپوس وشو ما باندې ټول ناول حق په چا دی وې د مور وې د خدای رسول وې بیا وې د مور په درېم پرې تپوس وې د خدای رسول بیا چا وې د مور نو علماء دا تفصیل لیکلی چې دا د 9 میاشتو پورې یا د 10 میاشتو 12 میاشتو د کال علماء لیکلي د 2 کال پورې دی پاتې کېدی شي د مور په رحم کې لکه دا تکلیف مور تېری په دې کې سره پلار شریک نه وي لکه یو حق دا دی او دویم دا دی چې د ده د زیږولو کوم وخت راشي که نه چې پیدا کېږي د دې د تکلیف پته صرف مور ته لګي لکه د دې پته هېڅ چا ته هم نه لګي نه پلار ته او نه بل چا اکثر په دې کې شهید شي په دې کې څه کېږي لکه اکثر ډېرې زنانې چې کوم دی څه دي د دې اولاد په پیدایش کې چې کوم دی څه کېږي شهید شي لکه دغه ته د خدای رسول د شهادت مرګ ویلی چې په دې کې مړه شي په دې تکلیف کې ورسره هم پلار شریک نه دی دا دویم حق درېیم چې بیا دا پرورش کوي که نه دا غول مې چازې وله اینځي او دا شپې ورسره روڼی لکه ټیک شو
په تکلیف کې په دې کې سره پلار دومره شریک نه لګ او کته په یو نیم ټایم کې شریک شي په هغه کې ته هغه له ولګړي قلار کړی هغه پس کې حساب نه دی لګ عقل عدم دی لګ شاذ دی لګ څه لیس به شي متولي یا په هیڅ حساب نه دی لګ دا درې تکلیفونه او دا سلورو پیر چې به ته پوسو کو چې په سلورو پیر چې بیا چې حق ته وي د پلار نو پلار مهنت مزدوري کوي او راوړي ولګ خرچه کوي نو دا به مور ته دا یاد دی نو چې او زه ته پیژنم ما ته په خپل خېټه کې ګرځولې او ما ستا په پیدایش کې هم تکلیف تېر کړی دی او ما ستا پرورش هم کړی دی نو دی ورته ما له یوه نیکي پکار ده نو دا به ورته وایي الیک عني زما نه لرې لاړ شه زما نه لرې لاړ شه یعنې بس لکه د مور نه زیات څوک لکه څه دي لکه بل داسې هستې نشته دی چې سړی وایي د دې نه علاوه په چا پسې دی وسله کوي نو ته به څه کېږي لکه نه میلاوي داسې ورځ ده د محشر ښه دا مې دې لپاره داسې مخکې وکړه چې وایي د داسې حالاتو سره به مخامخ کېدونکي یو دا ورځ څه ده لکه را روانه ده نو انسان به په څه خلاصېږي بس ځان یې یو نیکي سیوا وکړه که نه په خپله د چا په تمه یې نو څه دی لکه نه کېږي څه کېږي لکه نه کېږي و دې له راځو چې وایي دا سفارش دا مسله ټیک ده سفارش مسله دا ده چې سفارش د کفارو دپاره او پیدا نه ورکوي د مسلمانانو دپاره او پیدا ورکوي ځکه چې دا ثابت دی څه دی قرآن حدیث نه د مسلمان سفارش څه دی ثابت د انبیاو سفارش ثابت دی د فرشتو سفارش چې کوم دی څه دی دا ثابت دی او دغه شانتې د شهیدانو سفارش ثابت دی د علماو سفارش ثابت دی یعنی یو نیک صالح انسان د بل دپاره چې کوم دی دا سفارشونه چې کوم دی څه دي ثابت دي حتی چې هغه واړه ماشومان د مسلمانانو چې که جنکۍ که هلکان وي هغه په ماشوموالي کې د بلوغ نه مخکې وفات شوي وي هغو به سفارش کوي او د هغو سفارش قبول دی الله به د هغو سفارش قبلوي خو دلته یو خبر یاد ساتئ مفسرینو لیکلې ده چې د دې مور پلار په باره کې به د هغه وړو ماشومانو سفارش الله قبلوي چې د هغو په مرګ باندې دوی بین نه یې کړی د دوی په مرګ باندې دي هغه قسم جړاګانې او چغې نه یې وهلې د کومې نه چې خدای رسول منع کړې ده او الله پاک د هغې نه منع کړې نوحه چې ورته ویلی کېږي لکه جړا خو ما وی ټیک ته لکه زړه غمجنې سترګې جاړي لکه دا جایز دي لکه د خدای پیغمبر په خپله جړلي دي د خپل بچو په فراق کې چې وفات شوي دي لکه جاړي سړی هغه غمجنې لکه د انسان په اختیار کې نه وي چغې واله زمونږ خو چې زنانو چغې نه یې والي څه خبرې نه لکه څه دي منع کولی هم نه شي څه دی لکه منع کولی هم نه شي مونږ په خپله بعضې داسې زنانه په غمونو کې چې منع کولی نو مونږ ته یې ویلي دي چې نور رانه ګورئ قلار شه اوس که یې اوري پته به ورته لګي چې چا ته ویلي او دا یوازې نه دا د هر سړي د کور دا حال ټیک شو او زمونږ د معاشرې ښځې هغه خو که هغه ستړي شوي که نه ځان یې وهلی ټکولی غیر شرعي طور باندې لږ ځان لکه خدای پاک په دې تکلیف باندې کوم اجر ورکوي د هغې نه ځان محروم دي چل کوي راژوندی کوي مړي چا په جړه باندې نه راژوندي کړي مړي چا په چغو نه دي راژوندي کړي په بې پردګۍ باندې چا مړي یو زنان تر اوسه پورې مړی نه دی راژوندی کړی او په خپل سینه وهلو باندې او په خپل ویښتو وښکلو باندې او کوڅو ته په منډو باندې چې کوم دی یوې زنانه تاریخ داسې نشته دی څوک دا وایي چا پرې راژوندی کړی دی نو چې هغه خو به هغه څه شي لکه هغه صبرېږي نه هغه ستړي شي ستړي خو چې د محلې نه یوه نوې زنانه راننوځي که نه نه به دا سړی چې کوم مړ دی په دې کور کې دا د دغه ښځې خاوند دی جو هغه خو که ناروا کوي جو هغه خو د هغې دپاره خو جایز شوي دي اوس څه دي لکه چغه ولم جایز شوي بې پردګي ولم جایز شوي د ویښته وښکل ولم جایز شوي سینې وهل ولم جایز شوي د هغې خو د هغې لپاره خو جایز شوي دی چې خاوند یې مړ او زوی مړ دی لکه د هغې لپاره خو دغه جواز څه دی لکه دا جواز ولا پوره دی لکه نه په دې ټایم کې دا قرآن پېژني نه د خدای د پیغمبر حدیث پېژني او 50,000 پېرې به مخکې هم دا قرآن حدیث اورېدلي او په درسونو کې به ناست دي خو چې دا ټایم راشي نه ورته بیا خپل د قرآن درس یادې نه ورته د خدای د پیغمبر خبرې یادېږي دا حال دی ټیک دی نو اوس دا خو پرېږدی لکه مړی د هغو دپاره خو د هغې خو بچی مړ دی او د هغې خو خاوند مړ دی د هغې خو لور مړه ده د هغې خور مړه ده جو هغه خو که دا ناروا کوي جو هغې د ځان لپاره جایز کړي خو باید ته یې صحیح چې به یې دروازې کې راننوځې په دروازې کې په خپل مخ باندې راکېږدې دا ستا څه دی دا خو د هغې خاوند دی دا خو ستا څه نه دی لکه تا له یې چل دی تا له ولې ضرورت چا په ځان راکېږدي جو هغه بیا په ځان راکېږي بس ښایي ګرمه کړي صحیح کې لکه ګرمه کړي دا به د خپلو سترګو یا د خپلو سترګو
پردو کورونو کې هم په دې خپلو کې لیدلي مني نه څوک لکه سره څه دی لکه هر سړي خپل دین دی لکه خپل خواهش ته خلکو خپل دین دی نو یو راځي جو بس روره هغه او داسې الفاظ چې ته به حیران شي ګوره موږ په دې نه موږ په زموږ زندګي تېره شي موږ په دې پوهه نه شو چې په دې کور کې چې دا مړی وشو دا خلک غمجن شوی د دې خلکو زړه سیري شوی هر نارینه او زنانه چې دې کور ته راځي دا په دې نیت باندې راځي چې هغې ته تعزیت ویلی کېږي تسلي ورته ویلی کېږي فاتحه ورته ویلی کېږي لکه چې څه ورته وایي لاسنیو ورته ویلی کېږي د دې مطلب څه دی چې بھائی دا انسان غمجن دی موږ لاړ شو دله تسلي ورکړو دې څه ناروا حرکت کوي موږ یې منع کړو نه نه خو د خدای حکم دی خو د خدای امانت و موږ خو ټول د مرګ دپاره پیدا یو داسې ورځ به راشي موږ به مرو دا خو د دې دپاره دی چې موږ ځانه تیاری وکړو د خپل رزق پوره کړو د خپل عمر پوره کړو بس لکه ته داسې کار مه کوه ته صبر کوه چې تعالی الله پاک په دې باندې اجر درکړي د کوم چې وعدې کړي دي لکه انا لله و انا الیه راجعون وایه دغه خو اللهم اجرني في مصیبتي واخلق لي خیرا منها دا خو پته نه لګي دا که 50 زرو ښځو کې چې د یوې ښځې ته م یادوي او هر یو په کور کې مشره ده د خدای د رسول د قانون کې سره پته ورته نشي هر څه به ونه ورځي خدا وله نه ورځي او الحمد لله رب العالمين واعوذ الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار دې نه دي خبره دا د صبر کلمات دي دا او د خدای فیصله تسلیم کا دا د خدای فیصله ده دا چا وجل نه ده دا د خدای فیصله ده او د مؤمن د ایمان تقاضا ده د مسلمان د مسلمانۍ تقاضا ده لکه د مؤمن ایمان د انسان نه دا غواړي د مسلمان مسلمانی لاګلې زنانې د هغه نه دا غواړي دا خبره چې دا د خدای فیصله دا تسلیم کا په دې راضي شه لکه دې ته مؤمن ویل کېږي دې ته مسلمان ویل کېږي نو دا یو زنانه به راځي جوړو هغه بل به هم ستړي شي ورسره دا دواړه ستړي شي ځان په سینو په مخونو ټکولو باندې او په جلاګانو باندې چې لږ دمه به کوي جبه بله به راننوځي ټیک شو جبه چې خو پکې نیسي خو ځان ډارتاو کې پکې ټیک شو دا ټول دروغ ټول چلول دی ټوله دوکه ده ټوله ریا ده او دکلاوت ده ټیک شو دې چلې ته ځان ډارتاوي ٹھیک شو ډارتاو کې جو هغه ځان ډارتاو کې جو دغه دوه نور دې په ځان ډارتاو کې وسړی خو الله سره نشي او غم شوی که ته قارېږي په دې وخت کې ضرور دا ټولې ښځې دشمنانې کېږي ستا بیا هم ځای نه لګه دا خو بني اسرائیل دي کنه دا خو چېرته یو ځای شو که نه قسم دی که بیا پاتې د کوره به وځې خو بار دی نو وروره خبره مې څه پوره کوله چې بایي ماشومان کم چې واړه د کوم مور پلار واړه ماشومان نابالغ وفات شوي دیو به د قیامت په ورځ سفارش کوي د خپل مور پلار لپاره خو شرط پکې دا دی چې د دې مرګ په وخت کې دیو نوحه نه کړي دیو خلاف شرع کار نه کړی د څونه لوی اجر نه ځان محروم کړو د قیامت په ورځ سفارش چې دې بچو به د دې لپاره د قیامت په ورځ سفارش کوو که چې د دې بچي د په دې مرګ باندې د خدای په دې فیصله باندې راضي شوی رضا کلمات ته قدیخه انا لله و انا الیه راجعون د په مدرسه کې ناسم او ما کلاس ولګا او طلباو ته ما سبق په ما مخې ته کتاب پروت او ما ته چې کوم د کورنر ټلیفون شو او ستا بچي وفات شو ما په کتاب لپاسه انا لله و انا الیه راجعون ټلیفون وشوت کو طلبا ناس ولګا انا لله و انا الیه راجعون مې او دغه کلمات مې وي بس طلبا هم پوه شو سو وفات شو باندې سو په مې ما بچي وفات شو بس ما زلالم تاسو دا نو سبق یادول دا الله مې دې اجر امیدوار صحیح ملګری امیدوار مې چې دغه بچي به د قیامت په ورځ باندې د ما سکی سفارش کې والله بلا سفارش قبلې نو ما یو بل دا واره خپ خوګونو چې باید دا واره چې سفارش کې د دې لپاره شرط لمو ذکر کړی دی چې تا په دې مقام باندې صحیح لگا غیر شرعي قول او فعل د خپل چې کوم دې څه دی لگا نه وخت لکه اخر کې تاسو تسلی لپاره دا خبره علماء لیکلي دا پټول په موږ باندې سدي لکه پټول خو ځان له جرم دی لکه هغه دا دی چې کله دې ساته پورې چا داسې غیر شرعي افعال کړي وي لکه
نو چې وس توبه وباسي که نه نو الله به یې دغه سپارش قبول کړي بیا توبه وباسي چې خدای دا زمونږ نه چې کوم شوي دي که نه ټیک ده بس مونږ په هغې پښیمانه وي خدای پاکه مونږ معاف کړي لکه آینده دپاره به داسې نه کوو توبه یې ویلی کېږي دې ته چې وایي کوم کار تا ناروا کړی په هغې ته پښیمانه شي ټیک شو که نه الله ته وژاړې او د الله نه وغواړې چې خدای ما معاف کړه د آینده دپاره به زه بیا داسې نه کوم خو بیا به دغه وي چې داسې حالت ته باندې راغی نو بیا به څه کوې لکه د صبر مظاهره به وکړې نه لو بس پته ولګي چې واقعي تا توبه وکړې که توبه دې څه ده لکه نه ده وکړې نو الله دا موقع هم راکړه څه ده لکه چې توبه وباسو بیا هم مونږ ته موقع ده توبه نه وباسو بیا موقع نشته دلته د سفارش خبره کوم اوس حافظان هم سفارش د قرآن حافظ چې دی دلته د لوی مقام دی څه دی لکه لوی مقام دی لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دی به د خپل خاندان کې لس کسانو دپاره سفارش کوي د ده په سفارش باندې د ده سفارش په الله پاک د لسو کسانو په حق کې قبلی دی سفارش داسې نه دی چې نه قبلی به یې څه کوي لکه قبلی به او دا به هغه د ده د برادرۍ او د ده خاندان کسان دي چې د دوی دپاره جهنم واجب شوی دی لوی لوی ګناهونه به یې صحیح کړي وي دا قرآن دومره ورکوټه شی نه دی لکه څه دی دا دومره عظیم کتاب دی چې دا دوی په دې خپل سینه کې ځای وکړه لګا او دا 3 کاله او 4 کاله یې دې لپاره چې کوم دی شپه ورځ یو کال لګا ما ته دا ټول ګران کار په دې قرآن کې پس کاری ډېر ګران کار دی ډېر څه دی لکه ډېر ګران کار دی دا قاریان دي که نه لکه دا تپوس به د قیامت په ورځ زموږ نه خدای وکړي لکه چې که تا دې خپل بچي دپاره چې کوم دی که نه چې د دویم د سکول د دویم د کتابونو د سکول لپاره چې د هغې پته نه لګي چې دا بچی به دې په کار راځي او که نه راځي د دې له صحیح پته هم نشي لګي د هغه دپاره چې د ټیوشن دپاره استاد نشي په زرګونه روپۍ هغه له ورکړي د میاشتې څونه به ورکړي ما ته پته نشته خپل بچو دپاره چا ټیوشن نیولې پیسې ورکړي هغو ته پته چې څونه زر روپۍ ورکوي لګي ټیک شو د هغې هېڅ سرټیفیکېټ نشته دی چې د قیامت په ورځ باندې دا بچی ستا د پلار یا د مور سپارش وکړي هېڅ سرټیفیکېټ نشته دی لیکن دې بچ قرآن حفظ کو که نه لګا حفظ یې کو څه دی لس کسان به دی چې کوم دی ځان سره جنت ته بیایي هغه کسان چې په هغه باندې جهنم صحیح واجب شوی دی ستا دې بچي ته چې کوم قرآن ښه هغه ته څه ورکړي څه ورکړي چې قرآن ته څه ورکړي تاسو سره بچی د قاریانو سره سبق وایي که نه تاسو د میاشتې د خپل بچو څه فیس ورکوئ سکولونو کې څه ورکوئ دغه څه ورکوئ اوس په پته ولګي زموږ د ایمان او د مسلمان دی چې زموږ قرآن څومره خوښ دی او واقعي زموږ سره د خپل آخرت څومره فکر دی او دا قرآن موږ له په آخرت کې څومره لاس راکوونکی دی او دا اردو دا انګریزي او دا حساب او دا کیمسټري وغیره دا موږ له څومره لاس راکوونکي دي په قر او په آخرت کې او د دې دپاره موږ څومره پیسې لګوو او د دې دپاره موږ دې قاري له څه ورکړو د خدای نه ویرېږئ د مال د خرج کولو ځای خو دا دی څه دی لګا دا دی خو دا درته یم چې هغه قاري ګوره قاري هم نه دی او هغه عالم عالم هم نه دی چې هغه د خلکو د جیب پته باندې خبره ورسېدې خو هغه داسې کار شوی و چې قاري مسلم صاحب د واقعه بیانولو یو تبلیغي جماعت یو ځای ته تللی دا تبلیغ والا ملګري چې کومې دي چې لاړ شي بیا دوی چې کوم امیر صاحب وي نو دیو مشوره کوي نو د دیو یو 12 اصول دي چې هغه 12 اصول د هر انسان د زندګۍ لپاره پکار دي څه دي لکه چې هر انسان خپل زندګي په هغه 12 اصولو کې څه کېږي لکه راولي نو هغه 12 اصولو کې آخري او 4 اصول داسې دي چې هغه دا دي چې سوال به چا نه نه کوي که کې د خدای نه به کوي او تمه به چا نه نه کوي او که کې نو صرف د خدای نه به کوي او د چا شی به اجازه ته چې کوم دی څه کوي نه استعمالوي لکه ټیک ده او د جومات نه بهر به وخت چې کوم دی څه کوي لکه نه تېرېږي داسې نو یو مامور نه هغوی امیر صاحب وي مونږ خو به تمه هم نه کوو سوال به هم نه کوو خو دا خلک به هم کوو نو بې غیرتي نه کوي د عالم او د قاري او د حافظ شان دا دی لکه ځکه چې دی د خدای کلام وایي او دی د خدای د پیغمبر حدیث وایي او دی په دې مستغني نه شي او دی په دې د خلکو د جیبونو نه بې پروا نه شي نو بل په دې کائناتو کې څه شی نشته د ټولو نه لوی غني په زړه سره او بې پروا دا به د قرآن او د حدیث عالم وي او د قرآن حافظ به وي چې په حقیقت کې لکه څه دی لکه داسې دا د هغه سره ښایېږي اوس که نه وي نو هغه عمل نه کوي خو هسې هغه خبره به راځي که نه ما وی چې لکه مونږ په دې خپل بچو دنیاوي تعلیم کوو چې هغه صرف که ټیک ځای ته ورسېدو او نیک عمله شو نو کېدای شي بیا ته د څه
نوکری کې اوس پیسې هړو تعالی درکې او په کار راځي نو ما وی دا غي احتمال د پیدې شته دی او نشته هم لګ څه دی لګ نشته هم کې دې شته هیڅ پیدا راونه رس او تو سره د مرګ پورې ځان زلې زلې خدا دې پیدا خو یقیني ده دا خدای ورسره لګا یو حافظ قرآن چې کوم دې سره لګا دا سند دې چې دې بل لس کسان سګي لګا د جهنم نه راو باسي لګا ټیک شو ستا بچي چې 50,000 ډاکټران او انجینران شي لګا کنه او چې ته د ملک بادشاہانو وزیر اعظمان شي لګا دا به سره د خدای دا وعده نشته ځکه نیکاني او عمل خیر خدای به لوی مرتبه ورکړي خدا وعده چا سره نشته دی دا سرټیفیکیټ چې الله نه دی ورکړی چې دی به د خپل خاندان نه چې کوم دی لس کسان جنت ته وي او چې یو سړی لس کسان د خپل خاندان جنت ته وي نو دی به چرته ځي په خپله دی خو اول جنت دی دا د قرآن مقام دی حافظ به چې کوم دی څه کوي سفارش پکې ده تاسو ته دا خبره هم پسې نه کوم چې بهي داسې چې ستاسو د بچو سره کوم خلک داسې محنت کوي دا د ډېر احسان قابل دي دا د ډېر سوده د پیرزونه چې کوم دی څه دی لکه قابل دي موږ د دې سره چې د جیب نه 50 روپۍ ورکوو زموږ څه کېږي موږ ته تکلیف یې که 100 روپۍ ورکوو تکلیف یې کوي په 2000 روپۍ څه شی ده 3000 روپۍ څه شی ده 5000 روپۍ څه شی ده 10000 روپۍ څه شی ده په 10000 روپۍ باندې ورته باندې چین نشي اسکیلی څه دی لکه چین نشي اسکیلی ټیک شو او هغه دا خبره کوله وې دا موږ د بل لپاره کولی شو کته دا لنډي کس جماعت کې چې کوم دی کسانو امام راوستو جو مولوي صاحب لکه څه تنخواه مسله به راغلي څه دی تنخواه مسله به راغلي موږ د خپل خبره تاسو ته دوهراو کړو چاته چې معلومه هغه معلومه وي چا چې نه معلومه چې هغه ته معلومه شي لکه زما په خپل تنخواه دا مسله ده چې دا دغه دي نستي ده چې ما وي زما خو به دا مسلې چې زما حاجت شته وته او که چا تاسو د ځان نه راکولو نو علم به او چې د ځان نه راکولو نو مطالبه به د سر نه کوم نو به علم ټیک شو ادم د ضرورت ته وخت پورې دا مولوي صاحب مې تپوس وکړو نو مولوي صاحب د تنخواه څه مسله دی هغه وایي داسې کار دی نور څه نه یم درته خو د چوړو نه مې لاندې نه کړه چوړې نه دی ته د چوړې ویلی کېږي دا نالې چې پاکوي که نه لکه حکومت دا بلدیې ورته پښتو کې چوړې وایي وایي د دې چوړې نه مې لاندې مې حساب اوري د چوړې څو تنخواه څو ده د کمیټۍ چې کوم دا نالۍ پکې د لګېدلې تنخواه څو وي وخت شو پکې بیا اضافه کېږي تاسو ته اصل فکر در کوم چې موږ د خپل نفس او د شیطان په څومره دوکه کې غورځولي یو لکه چې د دنیا لپاره موږ څومره مال خرج کوو لیکن کوم خلک چې زموږ په حقیقت کې خیر خوا دی لکه هم د دنیا لپاره هم د آخرت لپاره لکه څه دی لکه زموږ په حقیقت کې څه دی زموږ رهنمایي کوونکی دی موږ د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه بچ کوونکی دی ټیک شو دا قاري چې ولګېد استاد د دې بچي ته قرآن حفظ کړو ته د جهنم نه خلاص کړې خلاص نه کړې د قیامت پر ورځ انسان جهنم ته ځي که دا ټوله دنیا د هغه سره یې چې دا ټوله دنیا مې ورکړې خو چې زه د جهنم نه بچ شم د چوړې نه مې نه لاندې کړې بس نور ستاسو په خبر ورسېدی دې لپاره فکر کوئ بغیر زمانه نور چې څومره دا قاریان او دا خلک د دې خلکو ګوره ډېر زیات احترام کوئ د دې ډېر زیات قدر کوئ دیو سره شومتوب مه کوئ د دیو چې یو وس کېږي دې 50,000 روپۍ میاشت ورکوئ چې د دې نه یو کم وس کېږي نو 45 زره وله ورکوئ 10 زره وله ورکوئ ټیک شو د دنیاوي دا لږ واړه استادان یو څه هغو ته څومره مال او دولت چې کوم دی میلاویږي ټیک ده ښه جایز دی او پکار دی او حلال رزق دی او د هغې په خپل ځای باندې خپل د هغې خپل مقام دی لیکن دې ته خو نه رسېږي نه رسېږي دلته یو وړوکي پلار ما پسې راغی ویې یاره زه خو د قاري صاحب له پیسې ورکوم او دا زموږ د بچي د صحیح سبق نه وایي ما ته له دې قاریانو غریبانو نه څه خبرې دې وړو خو دا لیوني کړل څه دي لکه لیوني کړل قسم په خدای ته 15 ورځې دې وړو ته کښېنه لکه ټیک شو تا ته اندازه ولګي ته هسې راشه چې دا قاري دې وړو ته سبق وایي ته کښېنه لکه څوک په چینګمان راوباسي چا سره به ټیکاني چا سره به بمبتي لکه ټیک شو مکه او هلکه چپ شه مکه او چپ شه په یو پسې پاسې د دوه نور غویمې ټیک شو که نه دا ټول هر څه به ولړي لکه قرآن شریفونه تیپایانې لکه او چې قاري لږ نه وي
نو جمعه په بل باندې کوم دې سي اغستې دلته کې څلور طالبان ما په سیده ټلیفون کو دا سن الرحمن مولا سي تکم ما ذکر مته خاص کې سات په را کوشش چلا کوشم دا ټوټل په ټوټل بل پونه لګولې او دا منډه ودا شو سوق دی ازرې دې غریبانه نو ما یې ته په زوس ما دې سکار دې دا پیسې دې په جیب کې کېده دا 500 روپیا او دا بچي دلته مړو دا نو خپل سبق وایو چې کوم ځای وته په وته وایي هغه موږ سره د دې خلکو سره عزت نشته دی عظمت را سره نشته دی خبر باندې ورسېد 500 روپۍ به ورکړي به راځي د ما بچي ته سبق کېدای چې ستا بچي ته سبق نه وایي ستا بچي سبق نه وایي ولې به ورته هغه نه وایي هغه نه ته څه او دا نور خلک ټول وایي نه لکه نو د دې لپاره چې کوم دی څه دی یو حافظ قرآن به چې کوم دی څه کوي لکه لس کسان د خپل خاندان نه څه کوي لکه دا به د جهنم نه وباسي جهنم کې واجب شي او باسي به نه ما وایي استاسو له دې ته فکر چې بای دا دومره خیر خوا دی استاسو ما ته حافظ او دا قاری ته بچو څه کوي لکه دا قاعده او دا کلمې او دا څه کوي بیا د قرآن هی پسې پس کو ډېر ګران کار دی ډېر ځان زری زری کېدل دی وسره د دې خلکو لپاره څه کوي د دې خبرو فکر کوي به خدای په اساس په مال کې برکت واچي او استاسو په ژوند کې خدای برکت واچي ولا ينصرون او د دې بچی کوم دی امداد نه کولای کیږي نو بس امداد خو دا به چې د زور هغه مسله ده لکه څه دی لکه چې په زور باندې خدای پاک نسبی سو خلاصول شي یعنی خپل ایمان او خپل نیک اعمال په کاریږي ها خدا فزان د پاره یو خبرو خو په خوشاله شي ډیر زیات چې باید موږ خدای له مرتبه ده چې باید په خپل خدوم د جنت ټیکداران او بلدار چې لس کسان هغه چې په جهنم واجب شي او دی بر سره چې کوم دي سي کنه لکه واقعي چې ماته د سنور له مرتبه نه څه لګا و دې سره شرط ته بچو ګره دا یاد ساتي ښا چې په دې قرآن سره عمل بی عمل حافظ نه غره ښا بی عمل نه لکه دې سره چې کم زیږ حدیث راغله دې سره شرط لګي من قرأ القرآن وعمل بما فيه څه دی لګا چا قرآن خو وی لګا یا حفظ کوم نو حدیث ډیر چشته لګا خو هر زیږ چې راځي کنه د عمل لپس به سره راځي چې باید د دې قرآن د اوامرو په نواهیو باندې صحیح لکه با عمل دی بی عمل نه غره ښا عمل به کول غواړي چې قرآن کم شی حلال کړی دی هغه به کې چې قرآن کم شی حرام کړی دی هغه به څه کې لګا دا بل حدیث کې راغلی دی لګا چې دې قرآن حفظ کړي او د دې حلال حلال وګڼي او د دې حرام حرام وګڼي لګا داسې انسان سپارش په الله قبلې او لس کسان به چې کوم دی د په سپارش باندې کې جنت ته ځي چې کوم حدیث ته ګوري کنه دا کې به دا قید لګېدلی چې عامله بھائی الله پاک دا لوی مقام تاسو ته نصیب کړی دی خو شرط پکې دا دی چې ګورئ قرآن د کوم شي نه منع کړی دی نو ګوره چې د هغې نه صحیح منع یې او قرآن چې د کوم شي حکم کړی دی په هغې باندې څه کوئ عمل کوئ یا بني اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیلو اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت علیکم تاسو باندې مې انعام کړي وانی بشکل جن فضلتکم ما تاسو فضیلت ترکړې علی العالمین په جهان والو باندې په خپل زمانه کې واتقوا ويرګي یوم دا ورځنا لا تجزي چې کفایت فنګي نفس یو نفس ان نفس د بل نفس نشي ان شي نه پیدا بنور یو نفس بل نفس ولا يقبل منها عدل انا بدل سجرمان او سفيد قبل ولكي ولا تنفعها شفاعه انا بدل سفادت بسفارش پیدا ور کوي سفارش بار کې ملوي دا کفار تنور کې مسلمانانو سفارشونه چې کوم دي سړي د حدیثونو ثابت دي لګا او دوه خبر یاد ساتئ چې سفارش الله په اذن باندې بکیږي چې الله چاته حکم وکړي سفارش فارغ د ایمان والو په منځ کې ویل ټیک شو چې ایمان والے او الله چاته وایي ته سفارش وکړه او چې د چا په باره کې وایي چې سفارش وکړه بس دغه وایي خلاص یعنی سفارش کوم د خدای په حکم دی ته سفارش وکړه او د چا په باره کې سفارش کولای کېږي نه اب کس په تم خې چې اتر د څه کولای کا د سفارش وکړه دا به سکیږي ولا تنفعها شفاعة او شفاعت پچ کم دے فائدہ نور گئے دا ولا هم ينصرون انا به امداد کولای کی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم